یو خان و پاچه 5 کروڑ روپے وسره خخې کړې وي دا دوی چې چپ شو پوه شو دا ولې چپ شو شناختي کارت به موږ سره قبر ته ځي ځي به نو چې موږ سره شناختي کارت نه پرښتو ته به څنګه پته لګي چې د پاکستان دې تشریف راوړو زه چې مړ شم زه خو به مړ کېږم ستاسو راته پته نشته خښوی به مې سیندوان خو نه یې سوځوی خو به مې نه توجه میز پرتوګ رانه وباسې دا واسکټ راته پرېږدې سره مې خښ کېدا راته پرېږدې حاجي صاحب قسم بالله یو خان و پاچه 5 کروڑ روپے وسره خښې کړې وي دا دوی چې چپ شو پوه شو دا ولې چپ شو دوی سوچ کې پرېوت چې کومه مقبره ده کوم قبرستان دی دوی سوچ کې پرېوت چې دا قبر کوم ځای دی چې راکویلوي که پیکچ پکې پروت دی پیکچ خراسان والا راشن پکې پروت دی راشن 5 کروڑ مال والا سره مال قبر ته نه ځي قرآن والا سره قرآن او خیال دی عجیبه کار دا دی سړی کاکا چې وفات شي دا هغه غټ کمیس او غټ پرتوګي را روان کړي اوس تا چې دې کې منځونه کوه چې ثواب ورته رسېږي زه ناچم داسې کمیس پرتوګ په دې یخنۍ کې دی به موږ پسې هغه زړې جامې راوړي زه ورته یم دغه حاجي صاحب چې کم کمبل کې ورته کېدونه هغه هم راوړه که نه کمبل امام له چېرته راوړی دی مولوي صاحب کمبل یې راوړی هغه نه خو هغه قیمتي بستره هغه زما ده هغه کمبل زما دی هو خو چې کومې هله دې کپړو نه موږ یارېږو دې نه موږ یارېږو توجه ته چې خیرات کې کمبل یې په خپله واغست ما پسې کمیس او پرتوګ راوړو دا ته پلار پسې خیرات کې د خیرن به کیا توجه لوی دولتو قبر ته به در سره شناختي کارت به موږ سره قبر ته ځي ځي به نو چې موږ سره شناختي کارت نه پرښتو ته به څنګه پته لګي چې د پاکستان دې تشریف راوړو زما پہچان چې څوک هم کوي نو شناختي کارت ګوري که نه ګوري دا پرښتې به څوک پوهي چې د تشریف راوړو اور ATM کارت خو به را سره قبر ته ځي که نه نه پرښتو به مشین نیولي په هغې کې به ورکړي په پیسو به خلاص شو توجه زه مثال په طور یو جمله وایم فار اگزامپل زه چې مړ شم زه خو به مړ کېږم ستاسو راته پته نشته صبر وکړه خو جدا خبره خو تا خو په دې ځای دی دلته نه ووایه چې پته دې ولګي توجه زه چې مړ شم په دې پېښور کې خښوی به مې سیندوان خو نه یې سوځوی خو به مې نه توجه خو یو التجا کوم ما چې خښوی دې کپړو کې به مې خښوی کمیس به رانه وباسې پرتوګ به م رانه وباسې ډېر ظالمان نه یې توجه خیر دی کمیس پرتوګ رانه وباسې دا واسکټ راته پرېږدې سره مې خښ کېدا راته پرېږدې حاجي صاحب قسم بالله زمونږ دا لباس دا کپړې دا وردي دا ټوپۍ دا صادر دا بنین قبر ته نه ځي عقیده وګټه ته پټي ګټې ډیران ګټې ځمکې ګټې پراپټۍ ګټې خیرن کا بچه توجه یو بابا وفات شو توجه یو بابا وفات شو نو د هغه درې څلور غاښونه امیر صاحب د سوني او د سرو زرو د زامنو یې مشوره وکړه مشوره کې خو خیر او برکت دی که نه خو یو مسله واوره هره مشوره کې خیر او برکت نه وي که په دې چارپړیزه کې څه کسان راپاسېد او مشوره وکړه غلا دپاره دې کې به خیر او برکت وي داسې ووایم د دین دپاره مشوره کې به خیر او برکت وي څه دپاره بابا درې څلور غاښونه د سونې لګولي نو چې بابا وفات شه د جنازې اعلان یې وکړ زامنو وی چې دې د سونې په غاښونو څه کوي په قبر کې خو سونه دله پیدا نه ورکوي دا به دې وباسو اسم نه یا پاکستان د 1 لاک نه توله ورړولې ده توجه امبورو په لاس یې راواغسته او د بابا نه تنویر قاري صاحب غاښونه وباسي ښه د دې مړي دا خوله دا ډېره په ګرانه کولاویږي خو په چارپړیزو کې د ژوندو خوله ډېره په ګرانه کولاویږي توجه بار نه خلکو اطلاع وکړه چې دا بابا را بار کړه چې غسل ورکو زامنو یې اواز ورکړه چې صبر وکړې
بابا کې ډیر کار پاتې دی مونږ تاسو ټولو کې ښه ډیر کار پاتې دی توجه خلکو اطلاع کا بابا را بار کې حاجي صاحب ور دوکان شه د سونی غاخونه کې نه دي دا ظالمان بچی در پمړونو وباسي د سونی غاخونه کې نه دي ځان له کارونه ګوري توجه